سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خزر اعلی چې یا رسول الله ما زنا کړی دا ما باندې شریعت جاری کا چې آخرت لا پاک لاړ شما. سردار کونین ورته وی چې بیبي ستا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی چې دا پیدا شي بیا راشه لاړه. لس میاشتې تیرې شوې بچی پیدا شو په غېږ کې راغستی دی. یا رسول الله ماشوم پیدا شو په ما حد جاری کا چې خبر آخرت ته پاتې نشي. سردار کونین ورته وی چې بچو داسې وکړه چې لاړه شه د دې ماشوم 2 کاله د پیو میاد دی ته به ولته ورکې چې د پیو میاد تیر شي بیا به ګورو. پیغمبر غرض داو چې دا لاړه شي د خدای بنده بیا به ناراضي چې بچي. 2 کاله پس بیا رااله ماشوم یې کې نیولې دی ورته یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټي په خپل خوړې شي ماته ضرورت نشتا اوس ما باندې حد جاری کا چې ما میله می خراب نشي. پیغمبر وی صحابه ته چې د خدای بندگانو دا په خپل ایمان کې څومره صادقه ده. بوځي مسله دا ده چې خزه ਸੰسار کیږي نو تر نامه پورې به ورته کنداو کنيو پزمکه کې به دومره خخه کیو پاس نه به پکان ولي چې پکې مړ شي. کانی وشتل شروع یو صحابي په دې مخ پکانی وشته هغه یو आवाजو جناب محمد رسول الله صحابي ته په غوسه شه ورته وی زما دې په خدای باندې قسم وی دا خزه په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده کده دې وای ثواب زما امت له خدای ورکینو یو بم دوزخ تلاړ نشي. نعره تکبیر شان صحابیہ دا ایمان به زمونږ شي چې مونږه د شریعت په مخ کې اقبالي جرم وکړو. دا ایمان خود عمر فاروق د زویو ډاکټر صاحب کتاب خو چې خدای ته وګورئ د خدای غلوې ورځې ته وګورئ او بدبخت او ذلیل قوم او شرمېدل او رسوا او ذلیل تاسو خپل خزو سره فیصله نشئ کولای. خزو نن نسور لسوا کال رستو ته د صحابه فیصله خزه د ټیکسي لارې د تاتانې سورلای پکې کینی ته د صحابه فیصله تاسو چپشا تاسو خپل خزه نشئ کنټرول کولای. خزه دا پرون چې په لاهور کې جلوس راوته دا د چا خزه دا د چا راوته څنګه ما ته ډیرو خلکو وی چې هاي خزه واله ما مونږه ټول عمر والی نو کدی واله شنو څو مونږ هم کوته کې خورلې دي په دغه پل روانو او دی پل کې راته پولیس چې د لار بند کړه هغه باندې سي زما د خېټې ته نیول مالک خیال کوه ظالم دا خو تیر ده خیال مراغی نو مونږه ټول عمر ما ته وګورئ چا چې ملک خوړو خدای دیو کی چې واده مغیو ملک تاو ما خوړو زما استا خو بیړه تباشو غټو یو د انبر سرو می خلیا چو دا ونډه او مال جوبنه د پاکستان څوک خوري کله د تنگو پنسو فیشنی کله د ارتو پنسو فیشنی میاش کې ولا لس جوړه بدلاوا را بدلاوا او دا دون دونای بډین به راړین به وسوګورې د تنگو پنسو فیشن شو نوګت کمیس په ولا کې او تنگي پنسي به او د دې اچا درایو ګور دا چې پلار رواني دا ګوتیم داسې نیولې داسې بدرته وګوري په د الیکشن کې یو داسې وا زما ډرایورو ما سره نو ماته وی چې مولانا زب دغه خو ماته ویم او کته خدای راستي کزم تعالی ووټ در ته د سترګو ته خو وی وګور
ای شرمېدل یا قوم شرمېدل په دغه کوچی بازار کې د چا خزو د بډو نه تانونه راوباسي ای شرمېدل دې دې کې د چا خزو په بډو باندې تانونه والی شي په دغه مینا بازار کې د چا د خزو ناپونه درزیان اخلي د چا د خزو ناپونه اخلي اے شرمېدل تاسو کتابونه لیکو نن سور له سوا کاله مخکې د حضرت عثمان هغه عثمان چې د چا متعلق جناب محمد رسول الله ویلیو چې والله عثمان سوزله جنت په بیا غست هغه عثمان زما عزیزان هغه عمر چې چا زوی راونیو د دې سر د وختونه و تا پلانې خزي سره زنا کړی نه و اوسه انکار دی ولې ونکو و پلار یو می ګناه کړی او دویمه ګناه نشم کولای چې دروغ وای پلار ولار دی او امیر المؤمنین دی او جلاد روغ و لگاوی کزما دا زوی سل کوڑے پلاری ورته ولار کوڑے لگاو شو جلاد توئی چواورا دا امیر المؤمنین زوی دی کتا دا پزړه کې وې چې پلاری ولار دی لګرورو به وهما نو زما غاړه د اخلاصي او په قیامت کې ته پويګا او ستا خدای دی پويګي وਹੀ به سم به وਹੀ اتیا کوړې چې د عمر فاروق زوی لګې دونو پلار نه وبو غخته پلار ورته بچیا دې کې شک نشتا چې ستا د هر یو وای سره زما د زړه نه ویني جدا کیږي خو بچیا یو طرف ته د خدای حکم دی الزانیت والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده قران ویل دی چې غیر محسن زناکار سره او خزه سل دوره وای نو یو طرف ته د قران حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده اے بچی استاغون دی زرګونه زامن دی د خدای د حکم په مخ کې قربان شي هغه عمر خراب دی او تاو زخی زویم چې زمونږ دا خلی دا غلدری دی زخپل خلا د دې قابل نه ګرم چې د عمر نامه پیو هغه عمر او هغه ابو بکر چې په مدینه منوره کې ابو بکر د رسول په یو لاس پروت دی او عمر په بل لاس هغه عمر او هغه ابو بکر چې لحد کې خخیدا شګي وګرځې دی لحد ته صحابه بیا خخترا لری کړی چې را لری کړی چې ګوري د رسول الله د روزه نه د رسول الله لاس راوته دی او ابو بکر ځان ته غاړې استه دی و ابو بکر زه خو ډیر وخت نستا په انتظار ما هغه ابو بکر خراب هغه عائشه د ابو بکر لور چې معمولی غوندي خبره صفائی د قران کې وګورئ مستقل رکوع د بیبي عائشه په صفای کې قران نازل کړ هغه عمر چې په قران کې څومره آیاتونه د عمر د مرزا مطابق نازل شي د خزو د پردې آیات د عمر تقاضا وا نو الله د عمر د تقاضې مناسب دا حکم نازل کړ دا خو ښکار خبرې دي پټي خبرې نه دي زما استاد جنگ د دین جنگ نه ده پیغمبر نور ده و دا رسول الله نور نه مني راشي
خبر خلاصه د پیښور منځ کې زه لګیا زویم چې د خدای په خدای کې څومره نورونه دي دا د رسول الله د خپو د خاورو نه قربان شي. نور خو خادم دی دا لایټ وګوره نور ملائکی نور 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 سپوږمۍ نور ستوري نور اور نور بجلی نور تاسو پوه شئ دا ټول الله د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی. تاسو وایي په ایمان که زه تاسو ته هم چاله که تاسو نه د دیراډ مرتبه زیاته ده تاسو به غوسه شئ که خوشحال بشئ. دا نور دی او تاسو هم چې تا نه دا راټ ښه دی نو که دوه لکه ځل رڼا ورکوي چوپ کړو نه یار خدا نوم دوه لکه ځل دا رڼا ورکوي ته به وایې چې راټ نه زه ښه کړم. راټ څه شی نور څه شی دی د جناب محمد رسول الله د بشریت په مخ کې. جبرائیل نور په معراج کې سدرۃ المنتہا ته چې ورسېد نور مخکې تلونه انکار وکړو او بشر لاړو د خدای په دیدار مشرف. الله جبرائیل نور تاله نزه و یا رسول الله دې ځنه مخکې ز چرتل نه ما کدی ځنه می مخکې قدم کې خونو دا وزر بمي وسوځي څه چلو جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا آگے قدم یوں لاریا تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلا ریا عرش بری اتے آزرا میرے محمد پیاریا. نور سدرۃ المنتہا کے پاتش او بشر لامکان تلاړو خدای سره پدې سترګو ملاقات پدې خبره پوهیږي. نور تر اوسه پورې د خدای ذات لیدل نه دی او جناب محمد رسول الله پاغس دیدار مشرف شوه. نو زویم نور کې به جګړه نه کو زید نور نم یو 2 لکه پوړی اوچت منم نور ته خبره کوي نور نه زیات من. نور څه شه ده زما د سردار کونین الله نور سي سردار کونین زمانه ده یو يهودي د هر وخت سردار کونین تکنزلی کو پستر ګړون ډېر علاج وکنه بنا کې چې نبینا کې د خزه څه چلو کو چې د حضور د قدم لاندې خاور مبارکه راواغسته او خاون تیراوړي چې دارو می درته وروړي سلای په کې ګنده کو سترګو کې واچ یو کې چې بلک چې ګوري سترګې دومره دم داسې دي خزه وې دا هغه چا د خپو خاورې دي چې چاله تشپا ورځ کنزل کوي وې ښا تا د دشمن د خپو خاورې مالا په سترګو کې واچولې چاړه راواغسته ویست خو چې ویست لاندې نه نورې چې آی ویست لاندې نه نورې आवाज ورته وشو چا بدبختا تا پکې دا سرانجا چولی کتر قیامت او باسی دا بنوري کیږي. مولانا وای خاک طیبا از دو عالم بهتر است خاک طیبا از دو عالم بہتر است اے خنک شہر کے آنجا دل براس. اغا خاوری د قدمونو د جناب محمد رسول الله د دوارو جهانو نه بهتري دي
اهل سنت والجماعت تفصیل در تنکم نم بمورد لی بیائی واوری دا اهل سنت والجماعت دا عقیده دا چې د جناب محمد رسول الله بدن مبارک د کمی خاور سره لګې دلې ده هغه خاور د عرش معلا نم بهتري دي دا عقیده د علماء دیوبند هغه خاور چې کمی خاور د سردار کونین د بدن سره لګې دلې دي هغه خاور د عرش معلا نم بهتري دي دا مولانا مدنی ملفوظات کی شیخ الهند هغه ګټ کې د قجوري معده او په خپل دوايي کې واچول خبره درته یاد ده هغه ګټ کې د مدینه منورې معده کړه په خپل دارو کې واچول وې دغه نه لوی بهترین شفا ببلو کوم دارو کې وي چې زما د محبوب د ملک د قجورو ګټ کې زپدارو کې واچوم دا عقیده د علماء دیوبند زما عزیزانو مولانا مدنی ته یو خط راغی د خپل مرید چې زه تروانم سه هدایت راتاو مولانا ورته وی چې خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانان تیرے دیوانے کو بیا ورته لیکي چې بچیا چورسی بکوے دل بر بس پار جانے مستر چورسی بکوے دل بر بس پار جانے مستر کہ مباد بار دیگر نرسی بدی تمنا کہ مباد بار دیگر ورتوی چورسی بکوے دل بر اے بچیا چې د محمد رسول الله کوسی تور رسیږي چورسی بکو دلبر بس پار جان مستر نزان دی گرے پاغ کوسو کی پورا قربان کا ولے کہ مباد بار دیگر نرسی بدی تمنا کہ دیشی چې دا زیدر تدیا چرتا ډو نصیب نش دا عقیده د علماء دیوبند تاسو پوه شئ دي زما عزیزانو جګړه د دې نه ده چې زه د پیغمبر شان د الله نه بعد او د ټول کائنات د پاسه د الله نه بعد او د ټول کائنات د پاسه په دغه ځای کې د رسول الله مقام دی اوس دغه مقام دې څومره زما دې په خدای قسم وی چې دغه مقام جبريل تم معلوم نو والوا خور تعالی سټه تا د کبین چټه پیخه دې چې تا معلوم تا کوم ځای نه معلوم دا خدای نه بعد دا جبريل راغو جناب محمد رسول الله ته اورز مخامخ ناشته یو خو حدیث جبريل تپوسته کوي اخبرني عن الاسلام اخبرني عن احسان وغيرها وغيرها ورتوي داسې ورته ګوري ورتوي آفاقها گردیده ام مهر بوتان ورزیده ام جبريل ورته تبل شي د حسن عائشہ رضی الله عنها د سور لسم سپوږمۍ د چاچا ليله البدر وای ورته وای ليله البدر سپوږمۍ پر خبره پدې کې څخانه کې تاسو خلق ما تکنزلی کړی او علم دی جلال کمیٹی نے اعلان نہیں کی تھے ایک ہی تو ملوانے بن بیٹھے ہلال کمیٹی والے تا بیچارے بسکٹاں تے کیکاں تے پیسٹریاں کھانے تے لگے ہوندے نے انہاں نو کہ پتہ آسمان دے یا کتے ہمیشہ دو پارا
سپوږمۍ خو غریبان او مور مړي پلار مړي ګوري په کلو کې روجې مغوي ساتي او میاشت مغوي ګوري ته اطلاع ولې نه دا کړې اطلاع چالو کيو شیخ را روان دی امسا ور سره دا د ډیپټي کمشنر بنگلې ترا سنتري ولار دې کاکا سک وې جمیاش ملي دلې گواهه تراغلم ها او جمی وې نه مته اوس پدې تانه تورانګې ایسے جو سلام السلام علیکم یاش ملي دلې ته ډیپټي کمشنر سره رابطه قائمه اب ورته ز شیخ خزان له کار مګور اوس براته په ټلیفون وای چا والات کې واچو او ښه ما خو نه دلیدلې ها وای کچا تل د انصاف پلاس کې درکړه کچا تل د انصاف پلاس کې درکړه نو خپل خراو د بلس به برابر تنالدهم فداس منصف عشا چې د حق ته باطل ورته گزر کړي بدخواه او تسوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دے کباور کې دستا سے انصاف یو سل پنځويشت یو سل دیرش یو سل اویا گوان دی جمعات تراش علماء ناستی گوئی والی فتوا ورکی سبا ستا سرو جئی کیا ہے 13:30 ہے 13:30 تو ہوئے نا ہوئے ساڑھا کے بگاڑتے وچو ہو جاؤں 10 اندر کی بات زستاس رگونا ماستاس رگونا پیجن یو خان او نوکرو خپلو کې په جګړه خان ډېر ووال چې ویوالو لاړو کې راپورټ وکړ چې زه د نوکر والم پولیس راوغوښتو نوکر ته وی چې ولې دی والو دا خان ورته خان خدای د انصاف په کرسۍ کې لولې د تانه بادشاہ تانه بادشاہ اگرچه په خوا به تانیدار د تانه بادشاہ اوس د علاقې سے 14 دلګانو په خلم بدلی دلاغه ته وای چې خزي چلی کمیس چشمه کرکل ټاټ پاټ چې افسر لور شي السلام علیکم جی او څوک معزز سره را تشریف یا تشریف وای جداله کې سے چونه کوم ډیر خلک د شریفانو بی عزتی کوي او د پولیس افسرانو دا تحقیق نه کوي چې دا د ګډې زوی دی ته او کار سکے زمونږ د بالا مانه تانیدار بدل کړو یو دلا پسا ایسے سپیتا چې ماوي مالجی هغه خو جی وہ تو بوسکی کا کمیز قراقل چشمے لگائے تھے بہت معزز آدمی تھا میں وہ تو دلہ ہے عورتوں کو چلاتا ہے دوز اور آپ نے تھانیدار کو اس کے سر پہ بدلا دیا 10:50 بجے میں داغے آرڈر پہ کینسل خبر میں سے کولا ہاں چپ شي مړه خوندم نشتا آسه دیوال ته ډول کېوا خان نوکر ورته وایي چې خان ته د انصاف په کرسۍ ناشتي او دا چرته په دنیا کې شوی دي چې نوکر لګي شي خانه والے ویم والم زاو ظالم رپورټم پماو اتانیدار وی چې والله دا خو جوړ رښتیا وای والم دی خان دی او رپورټ خان ته وی چې زرد دی نوکر نه معافي وغواړه کینه اوس ته جیل ته بوتلې او دې والو دې غریب اوراله رپورټ تم پدو نو خان چې پوه شو چې دا خو ستانیدار را توران شو نو ورنږدې شو ورته وی چې بابوجی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا ہوں